أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. دا سورة بقرة 43 نمبر آیات ہے اور 15 مرکوزہ. اللہ تعالی دین مخ کے بنی اسرائیل تذکرہ وکلا اور جو ان کے بنی اسرائیل کے یہودیان اور اہل کتاب کی یہودیان و عیسائیان دوڑو اور یہودیان کو عبادت کی رکوع نوا جمع جماعت اور یہودیان کو تاکہ رکوع و عبادت کی خموس کی دا جمع جماعت خموس چھے نو دا دید دا صدقہ اللہ تعالی فرمائی دا خلق دا معاشری دا یہود دا واقیموا الصلاة اموزنا قائم کئی وآتوا الزکاة و زکاتنا ورکئی وارکعوا مع الراکعین او در رکوع کون کو سر رکوع کئی یعنی یو خود جمعی حکم ورکلے شو چی مع الراکعین یعنی مع الراکعین در رکوع کون کو سر رکوع کئی مطلب جمع کوئی ہو او بلے بکی دائی بکی دا رکوع وسجد مع الساجدین ویلے شو خدا غیوانه ورکعوا مع الراکعین ورکع دے وجی چی دلتا یہودیانو کو عبادت کی رکوع نوا نو دلتا پکی آگی خاص پرلے شو چی بھئی کہ اسلام راولل غواړي او صحیح مسلمان کېدل غواړي نو تاسو چې دې هغه په جمع جماعت سره د مسلمانان چې څنګه موږ کوي هغه شان موږ به تاسو کوئ. اتأمرون الناس آیا تاسو خلکو ته حکم ورکوئ بالبر د نیکو وتنسون او یرکړي دي انفسکم خپل ځانونه. دا د علماء یهودو دا طریقه کارو چا به خپل خپلوانو رشتہ دارانو ملګرو دې ته ویل چې بس اسلام کې فرض مسلمانان وو هغه ته ویل چې اسلام صحیح دین دی اسلام صحیح دین دی او په دغه باندې قائم دائم او صحیح اوسېږي یا اسلام راوړي صحیح دا نو دا خلکو ته حکم دا او خپل به چې دی هغه د دین باندې نتل اسلام به دراوړو اسلامي نه قبلو او نور ته چې دی هغه احکامات جاری کولو. دا علماء یهودو په باره کې الله تعالی فرمایي اتأمرون الناس آیتاسو خلقو ته حکم ورکوئ بالبر د نیکو وتنسون او یرکړي دي انفسکم خپل ځانونه وانتم او تاسو حالان کې تاسو تتلون الکتاب کتاب لولئ کوم کتاب لولئ یعنی تاسو اهل کتاب یې تاسو له تورات دی تورات در سره دی باقي هغه ارس کم صفات چې رسول الله مبارک لیکل شوی دي هغه تاسو ولئ نو پکار دارا چې هغه صفات او مطابق چې دی تاسو ایمان راوړئ هغه چې رسول الله مبارک کې شته دی. افلا تعقلون آیت تاسو نه پوهیږئ عقل نه لرئ. واستعینوا او امداد وغواړئ مدد وغواړئ بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځه سره یعنی په صبر او په مانځه سره دا دوه شیونه الله تعالی خاص ولی ذکر کړو د دې د وجې چې د خلقو د علماء یهودو دی ولی اسلام نه قبل هغه د حب جان او د حب مال په وجه باندې چې د مال سره محبت او د خپل ځانونو سره محبت یا د حب جاه چې خپل عزت او مرتبه خوښي وي نو الله تعالی ورته ویل چې تاسو صبر کوئ نو چې صبر کوئ نو په صبر سره وستاسو د هغه کم حب مال دی هغه به ختم شي د مال محبت به روک تر کم شي ځکه چې انسان صبر کوي نو د هغه ضرورت بیا کمیږي چې ضرورت کم شي نو
نو دا هغه پس کې چې کم د مال پراوانی چې هر مال تر مال راشي دا هغه طرف نه راشي دې طرف نه راشي نو هغه ضرورت چې کم شي نو هغه پراوانی والا خواهشات هم کم شي چې خواهشات کم شي نو بیا ظاهره خبره چې الله تعالی ته رجوع کیږي نو ځکه الله تعالی فرمایي واستعینوا بالصبر او په صبر سره مدد وغواړئ والصلاة او دویم نمبر یې مونځ یاد کو ولې مونځ یاد کو ځکه چې د هغې د حب جاه وکړو چې یاره د مرتبې سره ډېر زیات د عزت ډېر شوقیان وو چې موږ ته مرتبه چاه جلال میلاو شي نو الله تعالی ورته وایي چې مونځ کوئ ځکه چې مونځ کې انسان ته تذلل میلاویږي یو ذلت پکې میلاویږي ځکه چې هغه ټول له ځان کمتر ګڼي او الله تعالی اوچت ګڼي نو چې څومره ځان کمتر ګڼي او په ورځ کې چې لس ځل کمتر ګڼي او هغه 15 منټه او 20 منټه ولاړې نو ورو ورو به هغه بجاه چې دی هغه د جاه او د مرتبو هغه محبت کم شي صحیح ده که نه نو ځکه دا دواړه ذکر کړه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ او بېشک دا مونځ چې دی دا ډېر ګران دی إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر په خشوع خضوع په یریدونکو باندې او خشوع خضوع والا باندې ګران دی خشوع الله تعالی مختلف ځایونو کې د خشوع او د خضوع ذکر کړی دی مفسرین وایي چې خشوع او خضوع ځنې په یوه معنی کې لري او بعض وایي چې خشوع چې دی هغه د زړه سره تعلق ساتي او خضوع چې دی هغه د بدن سره تعلق ساتي نو په خپله به سرونه نه ټیټوئ چې یاره زه خشوع کوم خشوع دې ته نه وایي خشوع د زړه سره تعلق یا خضوع چې په دواړه په یوه معنی والې نو هغه د زړه سره تعلق ساتي هغه په زړه کې چې دی یو قسم د انکساري او تواضع او عاجزي په سټ کاږولو باندې نه کېږي چې چل دې کړی رومال دې غاټه چولی او چې زه متواضع یم دا که چېرته دا تواضع بې تصنع وي په زور دې اختیار کړي نو دا مذمومه ده دا څه ده مذمومه ده بده ده اوس الله تعالی د مخکې خشوع کوونکو تذکره کوي الذین هغه کسان خشوع کوونکي یعنې هغه کسان دي یظنون چې ګمان کوي انهم چې دوی به ملاقو ربهم د خپل رب سره به ملاقات کوي وانهم او دغه به الیه دغه خپل رب ته راجعون رجوع کوونکي نو چې سړی خشوع خضوع اختیاروي خو دې د وجې نه اختیاروي که نه چې زه به زما خپل رب سره به ملاقات کوم یا خو دې دا معنی ده چې یعنې اوس په دې مونځ په حالت کې موږ د الله تعالی سره ملاقات کوو حضرت علی رضی الله عنه به چې کله ویل زه د الله څخه خبرې کوم نو مونځ باندې به ودرېدو نو دغه هم د الله سره یو قسم ملاقات دی او یا د دې مطلب دا دی چې په قیامت په ورځ به مونږ په روز محشر کې به الله تعالی ته مخامخ ودرېږو ملاقات به کوو نو دقه وایي چې وانهم الیه راجعون دغه الله تعالی طرف ته به رجوع کوو